أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Islamic video. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب درس دے زمون د سورہ سواد آیات مبارکہ دے سلور سلویختم نمبر درویشتما پارلا دیارلسما رکودا واقعات ایوب علیہم السلام شروعا او دی آیات کې هم پرون سلغون ته خبره کړې و وخذ انسا بيدك پلاس پل کې زغسن جارو فضرب به نوها پاغي ببخپلا ولا تحنس قسم ماتوا إنا وجدناه صابرا يقينا مندلو منغ دے صبرناک نعم العبد خبندو إنه أواب یقیناً دے ورگرزیدن کے واللہ تعالیٰ تا پرون ویلو چی اللہ رب العزت ایوب علیہ السلام لتدبیر جوڑی چی قسم مات نکی چی قسم مات کی اور آغی کفارہ اور کی چی بی بی شیطان متشکل شیو د ڈاکٹر او د طبیب په شکل کی او بی بی تے ولویلو چی ستا د خاون د مرض علاج وکما او اس اجرت او مزدوری فیستن نالما سیوا د دینا چې د چیلی او بچے د غیر الله پنوم بزبا کی یا قدام نشی کولے نو صرف دم روایا چې دا شفا ورلتا ورکړی دا بی بی پدی باندې فکر را نغی چې دا سړی سوک دے دا ډاکټر سوک دے لارا کې ناس دے غم او فکر اغستی لاړ ډایرک کورتا ایوب علیہ السلام ته رسول خبره آغا غصه شو او وجد غصی دارا چې تا دمر زمانہ په توحید کی تیرا کا نو ولی پوها نشوی دا خو یو مشرک دی تعالی داسې خبرې کوي زه کله کله ډېر خوشحاله شم زمونږ بعضې ملګري د دې کلي خلک بعضې غمونو بعضې اجرو ته چې لاړ شي یا بعضې ځایونو بیانونو ته چې لاړ شي
او د بعض علاقې د مليانو بیانونه چې واوري نو واپس راشي غصی ویالت ملاو کسی کولی دای کولی نو زه پوه شم چې الله دوی ته پوهه او سمجھ ور نصیب کړی دی په مسله د توحید باندې د ایوب علیہ السلام د بیبي فکر رانغی کور ته خبر راورسولو خاون غصه شو چې ګوره دې سړي تا ته د شرک کلمات ښودل او ته بیا هم نه پوهېږې چې دا شرک بعضې ټایم وي که نه خلق به دې دوکه کي فلان کی دی کې دمګری دی فلان کی دی کې طبیب دی پیسې نالي دم دی لاړ شه ورته که نه هلته چې لاړ شي تاله تعویز ملاویږي ساخ ملاویږي خو په هغې کې کفري کلمات وي یا تاله داسې اقدم اچوي چې هغه کفري کلمات دي تی اورې خو دی وایي ښه کېږي پې نو میزۍ تاسو تپوس وکئ که نه ستاسو دې کلي ته یو دمګری راځي چولو والا هم سوچه غواړي او دغه وایي دم اچوم وایي دا دم دې لږ تیز ووایه که نه ماله چا درته څه وایي وایي لږ تیز ووایه ته خو واوره که نه د خوند دپاره یو پیره خو واورئ که نه دا خلک ځي که نه دمګرو پسې لږ خو د دی دا دم خو واورئ چې دا وایي څه توبه مې دي کم کفر غرئ دا خلک دی بس وایي ښه کېږو نو ایوب علیہ السلام خپلې بیبي ته وایي چې تا ته د شرک کلمات ښودل ته نه پوهېږې ستا سوچ نه راتلو تا دومره زمانه زما په کور کې تېره کړې ده توحید د لاندې دې تېره کړې ده بس غوسه شو ورته زه به تا 100 دورې ووهم غصې نه وي 100 دورې ښځې که زه ښه شوم د کټه پاڅېدمه نو یا ساته ښځې 100 دورې به دې وهمه مسله ښځه وهلی شي که نه شي وهلی بعضې خو دومره بدجبې ښځې دي توبې به بس سړی وایي چې سهار او ماښام مې ورته لرګې نیولې وي ښځه راغه استاجي له خاوند مې ډېر ناکاره دی هر وخت یې وهل کوي بس په تندي 12 بجې وي او ما له تعویز راکه چې دا خاوند مې تابع شي او ما وهي نه استاد یې سوچ وکړو خیار خلک یي هغې وي تعویز در کوم خو عمل به پې کې ویا وي څنګه وایي چې ستا د خاوند د راتلو ټیم شي مازدیګر شي مزدورۍ نه غریب راځي نو دا تعویز به زر راخلی او د غاښونو مخې له غاښونو کې به یې نیسي او چې څومره هغه ته به زور ورکړي نه یو ورځ د خاوند د راتلو ټیم شو ښځې تعویز خوله کې واچې راغې څه خبره کوي بس دا غږ نه کوي جواب نه ورکوي والې ونه خوړل بله ورځ یې ونه خوړل په درېیمه ورځ چې ونه خوړل ښځې خو ډېرې رحمدله وي حلوا یې د سوجۍ پخ کړې ده او چای پینټاسټک پخ کړي استاد یې له وړي دي چې د والو نه دې بېغمه کړم استاد یې ورته ظالمې تعویز کې کمال نشته ستا خوله مې بنده کړې ده مخکې چې خاوند به راغی ستړی ستومانه و ټوله ورځ مزدوري به یې وکړه دیاړي به یې وکړه پردۍ خبرې به یې یوړي 500 روپۍ به یې ځان سره راوړي کور ته به یې خوراک هم راسه چې کور کې دمه شي نو چې هغه به راغی هغه به چې یو کوله تا بوله 2 ورکولې جواب نو بس هغه به والې بله لاره ونه هغه سره نو اوس ته دې خوله بنده شوه نو وال نه خوري قرآن هم د ښځو وال ذکر کړي سوره نساء ابتدا کې داسې کارو چې وهلو نو بعد خلکو سمې ووالې نو ښځې شکایت ته راغی خو د پیغمبر دورو د شکایت ځای و چې راغل د الله حبیب اعلان وکړو چې ښځې به نه وهئ
بس چې نیوالې نو اسمې زورور شي بیا ولا خاوند د سړي زوی ښکارېدو نه نو بیا صحابي راغل الله پیغمبر ته وایي خو سم بد حال راغستی وایي ښځه وهئ خو داسې مه وایي چې خپې لاس وله مات کوي او د وهلو چلې وله سوره نسا کې وښیلو وایي که چېرته ښځه ده سمه نه ده نو فاعظوهن نصیحت ورته وکړه څه وکړه نصیحت ورته وکړه مور ته ول ووایه نصیحت ورته وکړه پلار به ورته نصیحت وکړي بل څوک نو سمه به شي اول خبره نصیحت ته دویمه خبره وهجروهن فی المضاجع ډډه تې وکړه ډډه تې وکړه په ځای د سملاستلو کې خو داسې هجران یې نه دی ویلي قرآن چې ګینې ته څلور میاشتو ته تې لاړ شه یا پنډۍ ته کار ته لاړ شه نه کور به نه پرېږدې کور به نه پرېږدې وهجروهن فی المضاجع کور کی به ته هجران کې جداوالی به درېمه خبره په نصیحت سمه نه شوه په هجران سمه نه شوه نو درېمه خبره قرآن ذکر کړې واضربوهن بیا یو ډب وهلم شي خو داسې وهل چې زخمی کول نه وي داسې وهل چې لاس او خپې ماتولو دا ناروا دي داسې زناور والم ناروا دي د ادب وهل او که په دیم سمه نه شوه نو بس او صرحوهن بیا طلاق ځای دی بل څه شته نه نو بیا بله څه جوړېږي خو بیا هم درې مه ورکوئ ښه چل درته ښیم غوسه کېږئ ما یو طلاق ورله ورکه دا چې یو سوره دی هلته کور ته لاړه شي یو سوره دی د پلار په کور تیری کی نو بیا پته د خاون ورته بیا وایي چې لس ورځې شي بس خپئ غریبه بیا سویلې نشي بیا سړی هم خپئ ښځه هم خپئ دواړه یو هم ګرځي سر یې ښکته نیولی ولې پریشان بس طلاق مه ورکوئ نو که څه دې پرېښودي غوسه به وشي که نه د استاد پسې هم ګرځي غوسه کې راغمه پوه نه شومه به زړې راته وایي داسې دې خولې ته یې راته را رسولې وه نو ګزار
Oh.